خلک د خپل لیډر سره دغه شانتي مینه کوي. تاسو به خپل لیډر سره داسې مینه وکړئ دا به راته لازم وایي، ځکه د عمران خان چې د سترګې نه کم نظر تللی هغه 85% نظر ته تللی او 15% نظر یې پاتې دی. نو د کس چې دی د هغې نه وروسته بیان جاري کړی. که تاسو وګورئ عمران خان چې دی د دې عوامو لپاره په جیل کې دی، د دې ملک سره محبت کوو، د دې د وجې نه چې دی په جیل کې دی. نو زیاتر کسان چې دی دغه شان دی د هغه سره هم مینه کوي او د زیاتر کسانو چې د هغه خوښه ده نن سبا چې دی په پاکستان کې د ټول نه مشهور لیډر چې دی هغه عمران خان دی او د دې قوم دپاره چې دی هغه په جیل کې دی. نو په جیل کې د هغه سترګه خرابه شوې ده، د هغه بیان چې دی هغه راغلی دی، هغه وایي زما د سترګې نه 85% نظر تللی دی او 15% نظر چې دی دا زما په سترګې کې پاتې دی. نو د کس چې دی دغه بیان اورېدلی دی نو د ده نوم چې دی دا د هغه یو کارکون دی. نو ده ویلي دي چې وسیم سجاد د ده نوم دی، ده دا خبره کړې ده. هغه چې کله ما دغه بیان واورېدو چې د عمران خان د سترګې نه نظر تللی دی نو زما زړه ته چې دی ډېر زیات تکلیف میلاو شو او چې کم کسان د عمران خان سره مینه لري نو زیاتر کسانو زړه ته چې دی تکلیف په میلاو شوی. لکه د زیاتر کسانو ته به د دغې خبرې سره زیات تکلیف میلاو شوی ځکه چې هغه د دې قوم دپاره په جیل کې دی. هغه وایي چې زما د زړه ته تکلیف میلاو شو، خو ما دا دغه وکړو چې عمران خان چې کومه سترګه خرابه شوې ده نو زه د هغې لپاره چې دی خپله سترګه عمران خان له ورکوم. زما په سترګو باندې د هغه کار کېږي، زه ولې دا خپلې سترګې ورکوم. د هغه سترګه چې سترګه خرابه شوې ده نو دغه سترګه وله زه ورکوم چې زما په سترګه باندې د هغه رڼایي چې د هغه واپس راشي. نو تاسو راته ووایئ چې تاسو به د خپل لیډر سره دغه شانتې مینه وکړئ لکه څنګه چې دې کس د خپل لیډر سره د مینې